أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د یهودو هغه قساوت قلبي هغه ذکر کو، د زړه هغه سخواله چې په زړه کې د الله تعالی خوف او یره نه راتلل او صحیح ایمان نه راړل، دا د زړه هغه سخوالي علامه وي. نو یهودو د موسی علیه السلام ښکاره معجزې ولیدې، خو بیا هم چې کومنو په زړه کې نرمي پیدا نه شوه، د الله تعالی خوف یې په زړه کې رانغی. نو د هغې تذکره په مخکې آیاتونو کې بیان شوه. اوس په دې لومبي آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته خطاب کوي چې تاسو د یهودو د ایمان د راړو هغه تمه ختمه کوي، دا خلک ایمان نه راړي. او په دویم آیات کې الله تعالی د یهودو یو ناکاره خصلت ذکر کوي چې هغه کتمان د حق ته، یعنی حق پټول دي. د لومبي آیات خلاصه دا ده چې د صحابه کرامو په زړه کې انتهایی مینه او شفقت چې د اهل کتاب په څه طریقه باندې ایمان راړي، ځکه دا اهل کتاب دی یهود نصارا. نو کدی ایمان راړو نو دا نور خلق پم دی ته ګوري چې دا خو دی سره آسمانی کتاب دی، دی ایمان ذکر راړو چې دا دین اسلام متحق ښکاره شو. نو دی به زیات زور په دی باندې لګو چې په څه طریقه باندې دی کې خلق ایمان راړي او اسلام کې داخل شي. نو الله تعالی دې ځای کې صحابه ته خطاب کوي چې تاسو خپل صلاحیتونه په یهودو باندې مخرج کوئ، دی ایمان نه راړي او د دی په زړه کې دومره بغض او حسد او عناد دی چې دی نه دا برداشت کوي چې پیغمبر علیه السلام دې په ځمکه باندې ژوندی وي، او نه دین اسلام چې کوم نن هغه برداشت کوي چې په ځمکه باندې د دین اسلام هغه قوانین هغه نافذ شي. انو د دې د وجه نه تاسو د دین د ایمان هغه تمه ختمه کوي، دی ایمان هغه راړي نه، او تاسو خپل صلاحیتونه په دی باندې مخرج کوئ. او بیا الله تعالی فرمایي چې ګوره د دی چې کوم مشرانو هغه د الله کتاب واورېدو، موسی علیہ السلام سره چې الله تعالی خبرې کولې، د الله تعالی خبرې په خپل غوږو باندې هغه اویا کسانو اورېدلې وي. د هغې باوجود چې کومنو دی چې کله راله نو هغه خپل قوم ته ووي چې او دا تورات د الله کتاب دی، خو الله پکې اخره کې دا خبره وکړه چې کوم احکامات مشکل دي عمل پې نشئ کولی، خیر د هغه پرېږدئ او چې کوم آسان دی په هغې باندې عمل وکړئ.
نو چې په خپلو غوږو باندې دی د الله خبرې واورېدې او د هغې باوجود د دی په زړه کې چې کوم د تورات او د خپل دین احترام قدر پیدا نشو نو او صحابه ستاسو د دین قدر به دی سره څنګه پیدا کیږي نو د دې د وجنه د یهودو نه د ایمان هغه تمه هغه ختمه کوي او دا به د قیامت پورې دقسې وي چې یهود او نصارا دا به د مسلمانانو او د دین اسلام دشمنان وي او خیرخوا به نه وي د قرآن او د حدیثو د نصوصو نه دا خبره معلومیږي نو د دې د وجنه دی سره قلبي دوستانه تعلقات هغه نه دي پکار او د دویم آیات خلاصه هغه دا ده د دې یو ناکاره خصلت او خباثت ذکر کوي چې کله به په د یهودو کې کم منافقانو چې ظاهر یعنی ایمان ظاهر کړو په زړه کې ایمان نه و صرف رازونه به معلومول نو صحابه سره به چې کله په مجلس کې کېناستل نو هغوی ورته وایي چې مونږ خو ایمان راوړی دی مونږ خو ستاسو ملګري یو او مونږ ایمان ځکه راوړی دی چې په تورات کې د نبی علیه السلام صفات موجود و انو هغه صفات مونږ په تورات کې کتلي دي نو په هغه بنیاد باندې مونږ ایمان راوړو صرف هغوی کې به ځان مقبول کو چې مونږ دی صرف قبول کې چې او دا زموږ ملګري دی دا ووایي نو چې کله به دی د خپلو یهودو سره خپلو علماو سره به ملاو شو نو هغوی به ورته وایي چې تاسو د مسلمانانو د خوشامندۍ دپاره د هغوی د خوشحالولو لپاره تاسو دی ته چې کوم هغه خبرې سره کوئ چې په تورات کې کومې ذکر دي چې تاسو دی ته په ژبه باندې اقرار وکړه چې او په تورات کې د پیغمبر علیه السلام صفات موجود دي او په دې باندې تاسو اقرار وکړو نو د قیامت پر ورځ به دی د الله په دربار کې ستاسو خلاف ګواهي ورکوي چې دی خو په دنیا کې باقاعده د دې خبرې اقرار کړی دی او بیا هم دی ایمان نه راړي نو د الله په دربار کې چې دی زموږ خلاف ګواهي ورکړي نو هغه به ښایي تاسو په دوره غټه غټو خبرو باندې هم نه پوهېږئ نو هغه خپلو یهودو او بیا دغه منافقان په دې طریقه باندې پوه کول یعنې دومره بېوقوف وو چې د مسلمانانو نه یې پټوي نو د الله نه خو نه شئ پټولی الله تعالی ته د دلیل ضرورت هم نشته الله تعالی ته خو د انسانانو زړونه معلوم دي چې زړونو کې دی څه دي نو هغه خپلو یهودو منافقانو ته یې ویل چې تاسو د مسلمانانو د خوشامندګرۍ دپاره د هغوی د خوشحالولو لپاره داسې خبرې مه کوئ چې په تورات کې د پیغمبر علیه السلام صفات موجود دي او موږ ته دا حکم دی چې کله نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړي نو تاسو به په ایمان دا خبرې مه کوئ د قیامت په ورځ باندې به د الله په دربار کې دکه یهود چې کوم تاسو سره یعنی تاسو باندې به دلیل پیش کوي او تاسو سره به جګړه کوي او دغه رنګ ستاسو مخالف په چې کوم ګواهي کوي دومره پورې چې کوم د دې ضد او عناد چې کوم هغه دین اسلام سره او پیغمبر علیه السلام سره نو په دغه دویم آیات کې د دې دا ناکاره خبیثه الله تعالی هغه بیانوي او مونږ تاسو ته پکې دا سبق راکوي چې د الله تعالی احکاماتو پورې ټوکې هم نه دي پکار ځکه د یهودو د نصاراو د زړه د سخوالي دلیل سو د هغې وجه سوه د الله تعالی احکاماتو پورې ټوکې کول په هغې باندې عمل نه کول او د هغې د ختمولو کوشش کول نو دې سره د انسان زړه چې کوم هغه سختېږي ګوره مخکې به خلکو په زړه کې د الله یره وه هغه وجه هم دا وه چې خلک ناپوه او ساده خلکو جاهلانو پوه پکې هم نه وه خو په زړه کې د الله تعالی د دین احترام وو نو که د یو څیز نه به خبر شو نو بیا به د هغې احترام د هغه حکم احترام کو خو ښکاره به را کلم کله به چې کوم د الله د دین مخالفت هغه نه کولو نو د دې د وجې نه د هغوی په زړونو کې یره وه خوف و انو که معمولي غونته کې دا سکوتایي به ومو شوه نو زر به الله ته متوجه کېدل اوس ښکاره به را کلم کله د الله تعالی احکامات ماتیږي هغې پورې قسمه قسمه ټوکې کېږي که هغه د میډیا په شکل کې دي که هغه ښکاره ستا په دې چم کې ستا په دې کلي کې دي ښکاره باره به د الله تعالی نافرماني به کېږي کلم کله پټ پنانه او په هغې باندې به چې کوم وایي چوري سینه زوري یعنی نافرمانی به هم کوي د نافرمانی ماحول به هم جوړوي او بیا به ته سینه هم ډبوي نو د دې د وجې نه الله تعالی د دې قوم زړونه سخت کړي دي نو د زړه د سختوالي علامه هم دا ده چې الله تعالی هغوی ته د نیکو کارونو توفیق نه ورکوي نه ورته د مونځ توفیق میلاویږي نه ورته د قرآن شریف د تلاوت توفیق میلاویږي نه د نور نیکو اعمالو توفیق میلاویږي
او په معاشره کې د فساد سبب او ذریعہ ګرځي. دا وجه هم دا ده چې د الله تعالی د احکاماتو هغه قدر د زړه نه وتی دی، د الله عظمت د زړه نه وتی دی، او د پیغمبر علیه السلام د سنتو مبارکو هغه احترام د زړه نه وتی دی. نو د هغې لازم نتیجه اوس دا راله چې د خلکو زړونه هغه سخت شوي دي، زړونه داسې سخت شوي دي لکه ګټه چې څنګه سخته وي. نو افتطمعون، آیا تاسو امید کوئ، تمه لرئ ان یؤمنوا لکم، دا چې دی ایمان راړي ستاسو په وینا باندې. الله تعالی وایي تاسو د یهودو نه دا امید ساتئ چې تاسو به دوی ته د ایمان دعوت ورکوئ، دی به ایمان قبول کړي. دا خبر وایي د زړه نه وباسئ، دا د ایمان قبولولو والا خلکو نه دي. افتطمعون، آیا تاسو امید لرئ، تاسو تمه لرئ ان یؤمنوا لکم، دا چې ایمان به راړي دی ستاسو په وینا باندې، ستاسو په دعوت باندې. وقد کان فریق منهم، الله تعالی وایي دا یهود دا چې د نبی علیہ السلام په دور کې دي دا خو پرېږده، د دوی چې کوم پخوا مشرانو د موسی علیہ السلام په دور کې هغوی برای راست په خپلو غوږونو باندې د الله خبرې اورېدلې دي. د الله د ذات نه لوی بل شی نشته. نو چې د الله تعالی خبرې یو انسان برای راست واوري او بیا د الله په کلام کې تغییر او تبدل او تحریف کوي، نو د دې نه چې یعنی لوی بدبخت انسان به بل څوک وي. نو دی خو وایي پرېږده د دوی مشرانو چې کوم د الله تعالی خبرې برای راست واورېدې، دی په دې باندې عمل ونه کړو، نو دی به څه وکړي؟ یعنی دا هغه انتهایي خلک وایي که نه یاره د دوی مشرانو څه نه وکړي نو دی به څه وکړي. دا بعض وخت کې چې نو یو کار داسې وشي یا د یو سړي نه تمه ختمې، یاره دا پلانې به دا کار کړي، مړه د دوی مشرانو چېرته دا کار ښه کار نه دی کړی، نو دی به کوم نه ښه کار وکړي. نو الله تعالی وایي د دوی مشرانو کې انسانیت نه، نو په دغه یهودو کې به د کوم نه انسانیت راشي چې کوم د پیغمبر علیه السلام په دور کې دي. دوی خو د پیغمبر علیه السلام د قتل منصوبې تړي. نو الله تعالی وایي مسلمانان ته وایي، صحابه کرامو ته، او د قیامت پورې چې څومره مسلمانان په یهودو باندې خپل صلاحیتونه مه خرج کوي، د دوی په زړه کې د ایمان صلاحیت او استعداد نشته، الله تعالی ته هغه سلب کړی دی، هغه ستی دی. افتطمعون، آیا تاسو تمه کوئ او صحابه کرامو ان یؤمنوا لکم، دا چې ایمان راړی دی ستاسو په وینا باندې. وقد کان فریق منهم، او یقینا و یو ډله د دوی نه یسمعون کلام الله، چې اورېدی کلام د الله تعالی. کوی تور کې چې هغه اویا کسانو د الله تعالی خبرې برای راست واورېدې، موسی علیه السلام ته وی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مونږ هرگز په تا باندې ایمان نه راړو. اول خو ته دا وي چې د هغه پورې ایمان نه راړو چې څو پورې مونږ په خپله الله تعالی اورېدلی نه، او الله تعالی مونږ ته په خپله نه ویلي چې دا زما پیغمبر دی او دا تورات مې چې نو تاسو له کتاب درکو. نو چې کله هغه کار وشو واورېدې د الله خبرې، نو بیا ورته وایي چې نه په دې باندې هم چې مونږ تا باندې یقین نه کوو، کیدای شي دا د غر شاته چېرته بل څوک تا سره خبرې کوي.